زمونږ سره پېښور نه ملګري راغلي او موږ سره جوزاري کې داسې څه وشلو چې موږ دلته اچانک روان شو او تیرا زیړې ګودرو ته مو ځان راورسولو او دې پته لګوین دپاره سره د بلاګ پوره وګورئ او که خوښ مو شي نو لایک شیر کمنټ هم وکړئ او تاسو په دې عید کې چکر ته کم ځای ته لاړ او یو تصویر خپل کمنټ کې لازمي سینډ کړئ. السلام علیکم ملګرو، امید ساتم چې تاسو بروغ جوړئ او خیر خیریت سره وئ. نن سبا وختي مو ته ځان ریډي کو او خپل خوږ کلی تخسره نه مسافر سٹارټ کو. 15-20 منټ پیدل سفر کول نه بعد الحمدلله خیر سره ټانګو اډې ته راورسیدم. دلته مې 10-15 منټ د خپل ملګرو انتظار وکړو. ملګری رسیدو سره مو دعا سلام وکړو او خپل سفر مهنګو په طرف سٹارټ کو. اټول نوال مو ته گاډي کې سي ان جی واچوله او دکان مو ته وبو او لګ نور سامان لګیدو هغه مې راواخستلو او دې ځنه هنګو جوزاري په طرف روان شو. 15-20 منټ سفر کول نه بعد الحمدلله خیر سره جوزاري ته راورسیدلو او دلته مې چې خلکو رش وکړل نو ډیر زیات حیران شوم چې دا ټول هنګو له خلک اندل ته راغلي دي کسه او ماشاءالله جوزاري ته نن ډیر زیات خلک راغلي او جوزاره د هنګو او کوهټ خلکو د پر ډیر یو بهترین چکر ځای دی. دینه بعد د جوزاري سویم پول طرف ته راغلم او دلته مې د خلکو رش وکړل نو دومره زیات خلکو چې ګوتې لګونې ځای پکې نه او دومره زیات خلکو ته کتو سره ډیر زیات خوشحال شم او الله پاک د داسې زمونږ علاقو کې امن لري چې خلک د بغیر یاري داسې چکر زینو ته خپل خواږو سره راځي. رش ډیر زیات او چې کوم خخ زینو هغه خلکو نیولیو نو بس مونږ فیصله وکړه چې دلته نزو بلې علاقې طرف ته او وبم ډیر زیات خشي او خلک ډیر زیات په دی وجه باندې. دینه بعد مراغلو د جوزاري توي سایت ته چې دلته هم ډیر زیات خلکو او ما د جوزاري کې دا ځای ډیر زیات خوخته ولې چې دلته کې ډیر زیات مزه کوي. تاسو چې کله هم جوزاري تراشه اول دلته کې ولم به او دینه بعد به لاړ شه د یخو صفا او بو کې ولم به او ماشاءالله د اوبه دومره زیات صفا او خیر طریقې سره غوردي چې انسان ته کتو کې ډیر زیات مزه ور کوي. جوزاري نه مرتسیده د کچا په خطزان را ورسولو او دلته نه متخمزدار امونه رواخستلو ولې چې عام خړلو اصلي مزه د اوبو کناري غاړې ده او کچا په خنه وتسیده روان شو د تیرا ګودرو غاړې ته. روډ ډیر زیات خراب دی په دی وجه باندې خلکو ته ډیر زیات مشکلات دي او دی خراب روډ باندې به سفر کو او پاسه ټاپ ته بځان رسو. 30-35 منټ مشکل سفر نه بعد الحمدلله مو خیر سره دی ټاپ ته ورسیدلو او دلته نه د لاندې نظر ډیر زیات مزدار خولي راځي. 1 منټه هم دلته د خسته نظر انجوای کړي او هغه نه بعد ما خپل سفر واپس سٹارټ کړو او څومره هم ملګری چکرو ترځینو هغه ټول ماشاءالله ډیر زیات زنده دی لای او خپل شغل مستی کوي. چیک پوسټ ته رسیدو سره مو زیډه ته انټر شلو او دلته نه خسته کارپټډ روډ او خسته نظرې سٹارټ شي. اټول نه پهلا سټاپ د مو زیډه پارک باندې واخستلو او دی پارک کې ډیر زیات رشو او خسته کې نستو ځای پکې نه نو بس مجبوری کې مو سفر مخته سٹارټ کړو او لاره کې دی خسته نظرو مانس کې یو هوټل باندې ودرېدو او دلته نه مت ګرمه روټي رواخستلې. د ګودرو روډ باندې مخته سمره هم سفر کولو هر ځای کې خلک ناستو او خپل چکر انجوای کولو. کافي سفر کول نه بعد مو ته هم الحمدلله یو خځوي ملاو شو نو مو ورتم دی کې اوسټې کو او خمزدار کړی به جوړو وکی سره دا نظرې دومره زیات خولي دي او ځای چې څومره هم خپل لفظونو کې تعریف وکړه هغه به کم وي او ماشاءالله دلته کې هم کافي زیات ملګری ناستو خپل خوګو سره او خو پروګرام انجوای کولو. روډ سایډ ته مو خپل گاډي ودرولو او ټول سامان مو نه رواخستلو او فائنلی دی خسته نظرو ته مو ته ځان راورسولو. ټول نوال مو ته غوخه کاټ کله او اوس بوسمان به مو ته خمزدار غونی کړی جوړي او تاسو کې څوک سفر زیړی ترغلی دي او دا خسته نظرې انجوای کړی دي خوندونه مزه ته اخستی دي او دا ملګری د کوهټ نه رغلی او وبو غاړي ته ناستو او خپل کې غب شپ هم لګول او مزدار سیخونه هم کولو او تاسو ته دا وای د عید غوخه کې تاسو سیخونه خواندر کوي ک کړی خواندر کوي ک روش او دو ملګرو مینه وزمون سره او مو ته هم سیخونه راکو او مو هم ته خو مزو بنیو خړو وکی سره ډیر زیات مزدار زکی کې رغلی او عثمان به یختاو خمزدار کړی تیروله او مو ته پخیدو په انتظار او دا ملګری مون سره پېښور نه راغلی او وبو غاړي ته ناستو او خسته نظرې انجوای کوله او څومره هم کتون کې اټول ته گزارش ته چې تلاړ شه د اوبو کې لمبدنې کې احتیاط کوئ. کافي انتظار نه بعد فائنلی مو لکړی هم ریډي شله او خطر کې سره مو ته پلیټونو کې واچوله او اوس به دا مزو سره خرو د تیرا ګودرو خسته علاقاوي او داسې ملګری او داسې خسته د غوخه کړی ورته خوري نو نور هم مزه زیات شي. په دینه بعد مو ته بسم الله ویله او خپ مزو مو ورته خډيره او خړله او څومره هم کتون کې تاسو په دی عید کې کم زته چکر ته لاړو او خپل یو پکچر لازمی په کمنټ کې سند کړئ. دینه بعد ته مو هم اوبو غاړي ته چټي واچولو او امونه مو ته واخستلو ولې چې د عام خړلو اصلي مزه د اوبو غاړي ته چې داسې مزدار وته ناشته او خپ مزو سره خوري. دینه بعد ټایم ډیر زیات لیټ شو او مو هم ته واپس خپل سفر سٹارټ کړو وکی سره زیړې او جوزاري دوانو زینو ته زنن لاړم ډیر زیات خلک راغله او پسې کې ما خپل ملګرو سره غب شپ لګولو او خسته نظرې ما هم کتلې او راورسېدلو د کچا په بازار ته وکی سره ملګری ډیر زیات خوشاله وای چې فراز به ډیر زیات مزیدار جوړ دلته نه دو واپس پېښور طرف ته خپل سفر سٹارټ کو او ما او عثمان به ته هنګو سایډ باندې روان شو. چکر ډیر زیات مزه وکړه. امید کوم د ولاګ به مخ خوښ شوی وي.